الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وم نمبر تشپگم علم یرو آیا دوی ندی پویا لفظی معنی دا آیا دوی ندی لیدلی دوی ندی پوشی کم آلکنا چه سمر دیر حلاک کردی دی مونگا من قبری مخیر دوینا من قرن امتنا. قرن لفظ دا لغت عربی کے کامن او مشترک لفظ دے درو مانو باندې راځي په معنا د سنچری په معنا د خکر او په معنا د امت. نو سنچری او خکر دای لغوی معنی گانی دی او امت دای ٹیکنیکل معنی دا استعمال کی کله د امت په معنی مستعملی نو د امت په معنی مستعمل دی. علم یرو کم آلکنا من قبل ما دوی ندی پویا کم آلکنا چه سمر حلاک دی مونگا من قبل مخیر دوینا من قرن امتنا مکنام فی الارض مونگا قدرت ورکڑیو دویلا فی الارض پزما کی ما دمر اندازہ لم نمکن لکم چاہا اندازہ قدرت متاثلن در کڑے نو دید پارا منگتلو سورہ عنکبوت تا مختلف سورتنو تا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا چلولیو مونگا آسمان پو دوی بانے مدرارا بہیدن کے. مدرار مانا بہیدن کے. نو مانا دارا چی بر وقت بارانو بنا دلور بر وقت. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اجگر دولیو مونگا نیرونا تجری من تاتیم چی اغروانو من تاتیم پا قدرت دوئی کے دلان دیر دوئی نا یعنی پا قدرت دوئی کے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ مونگا حلاک کڑیو دوئی پا سبب دو گناہنو دوئی و انشانا پیدا کڑیو مونگا من بعدیم پس دوئی نا قرنن آخرین امتنا نور وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اکچری مونگ نازل کرے تابانے کتاب لکلے پہ قرطاسن پا کاغذ کی فلمسو بے ایدیہم زکر دی پیغمبر علیہ السلام نے ڈیمانڈ کو چھ مونگ تا لکلے کتاب راوڑا نو اللہ تعالیٰ بھی لکلے کتاب کلقو دستر کو دوکاؤں کی دیشی چھ ورطا لکلے خکاری فی الحقیقت بینا خود لاسو داغی دوکانشی کی دے چھ لکلے شی بانے داست لاسو ہوئی نو اللہ تعالیٰ وہی چھ دستر کو قتلے لکلے کتاب نا د لاس و ټچ کړي کتاب کو دی لمون ورګره وي بیا هم دوی کار کو فلمسو بيدهم چې ټچ کړي دی له دوی پلاسون خپلو لقال الذين كفروا يقينا بل بوا کسانو چې کافران شوی دي ان هذا الا سحر مبين چې نه دا مګر سحر او جادو د ښکارا. بس دغه آیت نمبر 9 بلکہ آیت نمبر 8 واخلا وقالوا لولا انزل علیہ ملک ادوی لولا انزل علیہ ملک ولد نازل شوی دبان یو فرشتہ نو فرشتہ خو پیغمبر علیہ السلام ته جبرئیل امین نه ته خو چا بلیدا نه نو دوی وی چې داسې فرشتہ چې مونږ یې وینو چې د سره خبره کوي. ولو انزلنا ملکا اکچر مونږ نازل کړ فرشتہ لقضی الامرون فیصل بشکا ثم لا ينظرون بیا بدیل محلت نشور کولے اغبد کسے خاتمون بیا ولو جعلناو ملکن دوی بیا داوی چی پیغمبر باید چی انسان نہیں پیغمبر باید چی فرشتہ بھی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی پیغمبر کو صرف دانی چی خبری کئی پیغمبر کو پریکٹیکلی ماڈل خیتا تا پریکٹیکلی تا تا ماڈل خی نو باید چې داغه ریکوائرمنٹس داغه تقاضی او داغه ډیمانډز هم هغه کم چې ستا په ژوند کې ډیمانډز او تقاضی دي نو کما فرشتہ لګلې وې هم نو هغه ټرانسفارم کوله چې انسان ته جوړ کوم اوستاغه تقاضی ولري اذروایز خو تاسو لپاره ماډل جوړېدل نشي.
ولو جعلناه ملکا اکما گرزولی دا پیغمبر فرشتہ لجعلناه رجلا نمونگ با منقلب کرے دے ٹرانسفارم کرے بمو دے رجلا انسان تا وللبسنا غلے ما یلبسون او مونگ با خلق کرے مکس کرے دوی بانے آغا خبر چی دوی پسان بانے پخپلا مکس کئی یعنی دا کنفیوژن بدوی تا بیاؤمو یعنی برابر خبره ده چې پیغمبر فرام د ویری بیگیننگ انسان راغله ده نو دوی کنفیوژن کی دي او کنه مونږ فرشتہ را لګلې او انسانیت ته مو ترانسفر کړو نو بیا هم دې کنفیوژن کی نو پیغمبر علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي ولقد استوذئ برسل من قبلک اتا کسر استوذئ مسخره کړي شوی برسول پیغمبرانو سره من قبل کا مخکستانا فحاق بالذین سخروا منهم نازل شو کسانو باندې چې مسخره کړي د دوی نامه هغه عذاب کانو به استهزئون چې دوی هغه په استهزاء کوله قل تورت اوایا سیرو فی الارض چې وګرځي زما کې ثم منظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین چې سرنګ او انجام د هغه چا چې تکذیب د پیغمبرانو کولو قل تورت اوایا لمن ما فی السماوات د چا ملکیت او اختیار کې دی هغه شیونه چې اسمانونو کې دی والارض ازما کې دی قل تورت اوایا لله دا د الله اختیار کې دی كتب علی نفسه الرحمه مقرر کړی دی الله تعالی ځان خپل باندې رحمت لا یجمعنکم الی یوم القیامه یقینا با الله جمع کوي تاسو پورز د قیامت لاره بفی نشتر شک هغه کې الذین آکسان خسروا انفسهم چې تاوانی کړی دي ځانونه خپل فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه لري ولهو ما سکن فی الليل او د دغه الله اختیار کې دی ما هغه شی سکنا چې هغه ما سکنا فی الليل چې هغه اوسېږي پشپکه والنهار اپروس کې وهو السمیع العلیم او دغه الله تعالی اوریدونکو عالم دی قل تورت وایو پیغمبره غیر الله ای سوا د الله نه اتخذ ولیا زونی سمزان لپاره بل څوک کارساز ولی معنا پروټیکټر د الله نه علاوه تاسو ما شرک طرف ترا کوي چې بل چا خپل کار ساز و فاطر السماوات آغا الله چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی وهو يطعم ادغا الله تعالی ټول خلق فیډ کوي ولا يطعم ادي الله تعالی ته څوک فیډینګ نشي کول ذکر حاجت نه لري فیډینګ قل تورت اوایا انی امرتو چې ما ته حکم شوی دی ان اکون اول من اسلم چې شمزم لوم بنه دا چانا اسلما چې هغه سرندر شوی دی الله تعالی ته ولا تکونن اما تبیل شوی دی چې مکه غت من المشرکین مشرکان څخه قل تورت اوایا انی اخاف تاکیق سر زیریگم ان حسیت ربی کنا فرمانیو کم در اقبل غذاب یوم العظیم دا عذاب در وزلوینا من یصرف عنه آغا سوچ چی وارول شدنا دا غذاب یوم ایزن پداورس فقد رحمہ نو تاکی سر اللہ تعالی رحم قدبان لے وذالک الفوز المبین ادا دیر واضح کامیابی دا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ اکچر ارسیتا دا اللہ تعالی بِضُرٍ یو تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتدل رکون کے دد پارا الا هو مگر دغا اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخِيرٍ اکا اللہ تعالی رسیتا تسخیر فهو علی کل شیء قدیر نو دغا اللہ تعالی ارسیز بان قادر دے نو اس دیدہ نا پتہ زمونگا عقیدہ نا برابری کلی باید سی مونگ بانے دا ٹینشن بیانی لیکن اللہ تعالی وی شکم تکلیف ما مقرر کرد اگا تانا سوک لری کول نشی چکم خیر در رسوم اگا سوک منا کول نشی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَرَسَيْتَا تَعَلَّا تَعْدَا سَتَكْلِفْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نِشْتَلِّرْ كَوْنْ كِ دِيدَ پارا إِلَّا هُ مگر دغا اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ أَكَرَسَيْتَا تَعَلَّا تَعَلَا بِخِيرٍ سَخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نو دغا اللہ تعالی پاسیز بان قادر دے وَهُوَ الْقَاهِرُ دغا اللہ تعالی القاہر غالب دے قاہر مانا غالب
فوق عباده د پاسر ټولو بندگانو خپلو وهو الحکیم الخبیر ادغه الله تعالی حکمت والا او خبردار دی. قل تورته وایا ایو شیء اکبر شهادتا چې کوم یو شی ډیر لوی در شهادت یا د قسم په اعتبار. قل تجواب ورکا الله چې الله تعالی شهید بیني و بینکم دې گواه دی یا قاضی دی فیصله کوونکی د مزما امستاسو کې. و اوحی الی او حکر شوی دی ما ته هذا القرآن دا قرآن لانذرکم به چې زه ویروم تاسو په دې قرآن باندې و من بلغ او آسو چې ورسیږي هغه ته دا قرآن. نو دې ځای دوه مسلې چې قل ایو شیء اکبر شهاده د قسم په اعتبار باندې کوم شی ډیر لوی دی. قل الله تعالی. نو یو مسله ده چې قسم د الله نه علاوه بل چا باندې نه کیږي، ناروا دی. الله نه علاوه بل چا باندې قسم کول ناروا دی، حرام دی. ځکه چې قسم کې دوه عقیدې دي. یو عقیده ده چې دا کوم ذات باندې زه قسم کوم دې زما په حاضر او په غایب ټولو باندې خبردار دی. دا صفت یوازې د چا دی؟ یوازې د الله دی. نمبر دویم که زه دې قسم مخالفت کوم نو دغه ذات زما په گرفت باندې قادر دی او دا صفت د چا دی؟ دا هم د الله تعالی دی. نو دا الله نه علاوه چې په بل چا قسم وکړو نو دا دواړه صفات دی ولا ثابت کو چې دا صفات اصل کې نه د خدای. نو د خدای صفت مخلوق ته ثابتول دا څه شی دی؟ شرک دی. دا څه شی دی؟ دا شرک دی. یو مسله. او دویمه مسله وأوحي إلي هذا القرآن او حکړې شوی ما ته دا قرآن لانذرکم به چې زه ویروم تاسو د قرآن په واسطه ومن بلغ او هغه څوک چې هغه ته رسېدلی دا قرآن. نو اوس پته ولګي دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر یوازې د خپل زمانه د خلکو نو ومن بلغ هر هغه څوک چې دا قرآن ورته رسي نو پیغمبر د هغوی پیغمبر دی. نو دې نه پته ولګي دا چې محمد رسول الله دا خاتم النبیین دی، د ټول انسانیت پیغمبر دی قیامت پورې. باقی پیغمبران دا فار ټایم بینګو څنګه د یو خاص وخت د پاره. نمبر اول د خاص علاقې د پاره. نمبر دویم د خاص خلقو د پاره. نمبر دریم هر پیغمبر د خاص وخت د پاره، د خاص علاقې د پاره، د خاص خلقو د پاره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاص علاقې د پاره نه دی، د ټولې دنیا د پاره دی. د خاص وخت د پاره نه دی، قیامت پورې دی. د خاص خلقو د پاره نه دی، ټول انسانیت ته پاره دی. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ آیاتاسو دا گواہی کوئی یا دعوی انما اللہ کہ اللہ تعالیٰ سر آلیتاً اخرى معبودان دنور. قل تورتوایا لا اشہد زدہ گواہی نکم. قل تورتوایا انما خبر دادا هو الہ واحد چی دغا اللہ تعالیٰ کیو معبود دے و اننی بریون اتاک اکسرز لا تعلق ما مما تشرکون دا شینا چی تاس شرک جوڑوئی اللہ تعالیٰ سرا. الذین کسان آتیناهم الکتاب چی ورکرد منگدوی تا کتاب یعرفونہو دی پی جنی دا پیغمبر کما یعرفون ابناهم لکه چی پی جنی زامن خپل. یعنی دا یهودیان و نصارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے برحق پی جنی لکه څنګه چې خپل زوی ته نه خطا کیږي خو منی نه څه منی. نو پته ولګی دا چې دا کافران د اګنورنس نه دي، دا کافران د ایروګنس دي. یو کافر د اګنورنس وي نو هغه ته پویول شي، خو کافر د ایروګنس هغه څوک نشي پویولای. جاهل کافر پویول شي، خو ضدی او مغاند کافر دا نشي پویولای. هغه ضد قصدي. الذین خسروا انفسهم آکسان چی تاوان کڑے دے زانون اقبل فهم لا یومنون غی ایمان نرالی ومن ازلمو نشتر ظالم ممن دا آغا چانا افترا غل اللہ کذبا چی آغا جوڑ کڑے دے اللہ تعالی بان دروغ و کذب بی آیات یا تکذیب کڑے دا آیتن دا اللہ انہو تاکی سر شانداد لا یفلح الظالمون چی ظالمان کامیابی گینا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او آغورت
چې جمع کو به موږ دوی ټول ثم نقول للذین اشرکوا بیا به وایو کسانو ته چې شرک کړی دی این شرکاؤکم چرته شریکان تاسو الذین شریکان کنتم تزعمون چې تاسو خیال کولو چې دا شریکان دي ثم لم تکن فتنتهم بیا بنوی د دوی جواب فتنه دلته جواب خدا هغه جواب چې قابل قبول نه دی کوم جواب ته فتنه وای چې هغه د خیر په ځای باندې شر ډیر جوړ کی چې د خیر په ځای باندې شر ډیر کله سړی په داسې اټرنی ټیرش کی هغه کیس کمپلیټډ کی صحیح ثم لم تكن فتنتهم بني فتنتهم جواب خائب و خاسر دوی الا ان قالوا مگر صرف دا چې دوی به وای والله قسم دې په الله تعالی ربنا چې رب زمونږ دې ما كنا مشرکین نه مونږه مشرکان انظر کیف کذبوا وګور سرنګ دې دروغ وې ځانونو خپل باندې وضل عنهم اخطا شدین ما كانوا يفترون هغه شی چې ودوی چې افتراء کوله ومنهم اباذر دینا من یستمع الیک هغه څوک دی چې وګنی سیتا وجعلنا غلا قلوبهم اگر زور دې مونږ په زړه دوی باندې اکنتن پردی مضبوطه ان یفتحوه د پوهه لار کې د سلار کې د پوهه لار کې نه دې په ځل باندې مونږ پرده لګولې ده دې په خبره پوهیږي نه وفي آذانهم اچول دمو وکنو دوی کې وقرن دروندواله و ان يروا كل آیه او کچره دوی اوینه هر قسم معجزه اگر چې هغه معجزه چې دی غواړي لا يؤمنو بها دی ایمان لري هغه باندې حتا اذا جاءو کا تر دې پورې چراشتا تا یجادلونک نو دی بریز نه کیتا سرا یقول الذين كفروا وای با کا ساچ کفر کړي ان هذا ردا الا اساطير الاولين مگر دا کیسه لرم بنو خلقو وهم ينهون عنه ادا خلق دے منکے خلق نور عنه د پیغمبرنا وینعون عنه الرکی پخپل د پیغمبر علیہ السلام نو د مکه مشرکان دا بن پخپل پیغمبر تراتل نبی بل سو کو ترا پر خودل خلق به ته منکول پخپل بم لری کیدل وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ أَدُوِنَ هَلَاكَيْ مگر ځانون خپل وما يشعرون حالانکه دوی پوهیږي ولو ترى کچریتو اذ وقفوا على النار چې کله بدوی ادرول شي على النار فاړخ د اور باندې فقالوا دوی به یا لیتنا کاش کې مونږه نورد چې واپس کړو دنیا ته ولا نكذب بآياتنا نو مونږ به تکذیب نه کوو د آیاتونو در خپل ونكون من المؤمنین اشو مونږ د ایمان راوړونکو نه دی به هغه وخت چې جهنم په اړه خودري کې دی به کاش چې مونږ دنیا ته واپس لاړې دی به داسې کفر نه کوو بل بدالهم بلکہ ظاہر بشدویتا ما آغشے کانو یخفونا من قبلو چی دی پتاو مخید دینا و عقیدے پن ساتلا دی پا دی اور بانے پا جہنم بانے عقیدہ نساتلا نن آغا دی مشاہدہ کئی نو اس وی واپس دنیا تا کلالو بیا با تکذیب نکو ولو ردو اللہ تعالیٰ وی اگر چی واپس دنیا تا تلنشتے خوک بالفرض دی واپس بوم کلیش دنیا تا نو دی بوم آغا کفر کئی چلا کمی مخکو ولو ردو اکچر دوی واپس کریشی دنیا تا لغادو ندوی با واپس چی کفر قبل تعلیمانو غنو آغا کفر تا چی دوی داغینا منشوی دی و انہم لکاذبون اتاکی سر دوی یقیناً دروژن دی وقالو دوی وی انہی الا حیاتنا الدنیا ند دا جوان چی دا پیغمبر من سر دا کم جوان خبر کئی چی مرگ نا پس جوان دی دا دین مرادم دا جوان دی چی من تا دنیا کی ملاو شوی دی زکر داون دا مرگ نا پس دی چی من دنیا کی نو نمڑو چی دنیا کی نو نمړو نو چې الله تعالی پیدا کړو ژوند دراله د مرګ نه پس راکو وای دا پیغمبر کنفیوز شوی دی وای ته دی بل مرګ نه پس بجوان دي وقالو دوی ان هي الا حیاتنا الدنیا نره دا ژوند چې دا پیغمبر خبره کوي مگر دا ژوند زمونږ د دنیا او ما نحنو مبعوثین ان یومونږ بیا قطعا ژوند کېدونکي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم کچرته ویني چې کله دوی به درو شي د خپل پروردگار مخې ته قال الله تعالی به تاسو ته کې الیس هذا بالحق آیا دا ژوند د مرګ نه بعد درشتیا نو
الیس هذا بالحق قالوا دوی بوئی بلا او وربنا قسم میرے پروردگار خپل باندې قالا نو اللہ تعالی بوئی فذوقوا العذاب اسقی عذاب بما کنتم تکفرون دا آغا وجہ چې وی تاسو چې انکار مو کولو دے حقیقتنا قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله تاکہ سر نقصان شوی دیا کسان چې تکذیب کړي د ملاوي دو الله تعالی سره حتا اذا جاءتهم الساعه تر دې پورې چې راغی دوی ته قیامت بغتتن ناصافه سدلی قالون دوی یا حسرتنا ہائے حسرت زمون ولا ما فرتنا فیا پاکوتا حیبان چی منگا کڑیوا پدی عقیدہ کے وهم یحملون اوزارهم غلا زورهم ادوی ببارے اگا بردن خپل اوزار مانا گناہونا او دوی بباروی گناہون خپل غلا زورهم پشاگان خپلو الا ساء ما یزرون خبردار دیر ناکار دے آگا بوجو بردن چی دے پزان بارے حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قبر نخلق راوزی نو صالح سریتا داغا عمل دی یو خمرکب او سورلے پا شکل براشی نو ورطبوئی چی ارکبنی تالا ما رکبتو کا پمارا سورشا زکا دنیا کے زتا بانے سور نریدم دنیا کے زپتاسو نو استپ مارا سور سے قیامت میدان تا دو رسوم او پیغمبر علیہ السلام فرمائی کافر تا داغ بد عقیدہ او بد عمل دی یو دیر خبیث لوی فیٹ شکل کے براشی نو پا دی سٹ بور زورو کی او ورطبوئی چی ارکبو کا تالا مارا کبتنی دنیا کے تپ ما سور گردی دے اس بربانے زس فرے گا ندا اللہ تعالیٰ آگیتا اشارہ کی چی اللہ ساء ما یزرون داغ بردن دیر ناکارا دے چی دا کم دی پشابانی وپرو کی اللہ مدی بچ ساتی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا أَنَدْ جُنْ لَدُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ مگر لوبے دے وَلَاوٌ او امیوزمنٹ تے انٹرٹینمنٹ تے وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ اخام خاقور دا آخرت خیر للذین بہتر دے آچاد پارا یتقون چیریگی اللہ نا فلا تاقلون آیاتا سو حقل نکوئی قد نعلمو اس اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا تسلیم ورکی او ورسر ضمنان تخویف او یر ورکی کافرانو تا ذکر پیغمبر علیہ السلام تا بدوی ہوئے تا توی چا پیغمبر ویری دی تا چا پیغمبر کرے تا دا خدای پیغمبر بالکل نہیں تا فرادیے تا دائے تا آگئے اس دی خبر پیغمبر علیہ السلام تا دیر زور ورکو نو اللہ تعالیٰ والا تسلیم ورکی چے قد نعلمو تاکی سرمو کوئے گو انہو لیحظنکا چی تاکی سر خفکی تالا اللذی آغا خبرا یقولون چی دوئے وی فإنہم لا یکذبونکا خدا کسانستا تکذب نکی ولیکن الظالمین لیکن دا ظالمان بی آیات اللہ پایتون دا اللہ تعالی یشہدون انکار کی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اتاکی سر تکذب شود پیغمبران مخکستانا فَصْوَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا اغی صبر کو پا تکذیب دا غیبانے وَأُوذُوا ادھے پیغمبران تا تکلیف ورکریش حتی اتام نصرنا تردے پورے چراغ دوی تا امداد زمونگا نو اس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکی چستانا روان دے پیغمبرانو خلق تکذیب کرے دے تکلیفونے ورکڑی دی اچھی تکلیف کلا ورکر اللہ تعالیٰ ورسر امداد کو نو تو میں فکر من کی گا جستا تکلیف کا لزیات سے نمو بیعتا سرا امداد کو ذکر دادا خدای قانون دے اور پسے ہوگی چی ولا مبدلا لکلمات اللہ نشترے سوک بدلون کے کلمات و قوانین دا اللہ نو قوانین دا اللہ دا چی پیغمبر کل تکذیب شی و تکلیف والا ورکشی نو اللہ تعالی ورسر امداد گئی نو استاد پارا بوندا دا قانون بھی وَلَقَدْ جَاءَكَ اتاکی سر راغلیتا تا من نبع المرسلین کسی دا پیغمبرانو نو اللہ تعالیٰ وی دا پیغمبرانو کسی چرتما بیان کری دی تاغی کے اگورا نو دا درس پا کتاتا میلاو شی چی دا غیم تکذیب شوو اغی سر ام مسخری شووی اغی لهم تکلیفون ورکلی شو اغی سر اللہ تعالیٰ امدادو کو اس پیغمبر علیہ السلام زکی داو چی اللہ دی زمانہ معجزات واری نو که دغه مطلوب معجزات دی تحکارا کرشی شاید چی دوی با ایمان داری اللہ تعالیٰ وی خواه تر دوی پا ایمان بارے دمرا کیوری اسے نو که دی وسوی اسمان ترا خطیش معجزے پسن راوخی جازان ترا معجزے یقصد
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اکچر دیر گران او ثقیل لگی تابانے اعراضهم دا مختا ولدوی دا ایماننا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ نکستا پتاکت کے ان تبتغی نفقا فی الارض چک اولٹے یو سرنگ یا یو ٹنل پزما کے او سلمن یا یو زینا فی السماء پاسمان کے فتاتیہم بے آیا ارار دوی تا مطلوب موجزہ چریتانا کما موجزہ غواری نا اللہ تعالی وی زمان خپل قانون دے ز خپل قانون دے چاره پارا بدلوم نه خپل قانون چاره پارا خوار چستا کې او ریاستی یا ایګرنس دے چې ګوره کدا معجزه او خور شو شاید چې د ایمان راړي نو الله تعالی وی ته چې دوره ایګره نو کوز دی وی نو چې تزما کې یو ټنه لګوره کوم ځای معجزه ته ملاو شو یا اسمان ته خطو یو زینه وګوره چې چرته معجزه ته ملاو شنو یو څه دی لنه صحیح. اوس دویمه خبر الله تعالی پیغمبر له بیا تفصیل ورکړي چې ګوره دا ایمان چې ده په فری ویل باندې دی په څه باندې دی په فری ویل باندې دی په مرضی باندې دی د خلکو په مرضی سو فورس کوم نه چې خامخا به ایمان راړي ها البته کانسیکوینسز به بیا فیس کې سبکه کانسیکوینسز او نتیجې او بیا فیس کې نور ما تعالی فری ویل درکړل کله د خیر لار اخلي او کله شر لار اخلي کله خیر لار اخلي او کله شر لار اخلي ولو شاء الله اکچر غفت اللہ تعالی پزور بانے لجمعهم علی الهدى نو دوی بے جمع کرو پیدایت بانے بائی فوز فلا تکونن من الجاہلین پس مکے گتر جاہلانونا جاہل مانا یعنی آغا ناپوئی مکوا دا کیوریاسٹی او دا ایگرنس زما خوخ نلے دوی دا ایمان پا حوالا چی تخام قدوی کا معجزہ قول غاڑی انما خبر دادا یستجیب الذین چی اجابت کے قبول کے آکسان یسمعونا چی خبری تغوگ نیسی چی کم خلق خبری تغوگ نیسی نو دا اغنى تقاضا کس دے با عملو کی خبر ناوری نو عمل بسو کی والموتا امڑی یبعثهم اللہ پورتکی بدویل اللہ تعالی ثم الی یرجعون ابیا بدوی اللہ تعالی تواپس کولشی وقالو ادا کافران وی چی لولا نزل علیہ ولی نازل نکریس دی پیغمبر بانے آیتن یو موجزہ چکم منگوالو من ربه د جانب در رب دنا قل توتوایا ان الله قادر تاکي سر الله تعالی قدرت لرون کړي غلا ان قد خبر ينزل آیه نازل کې معجزه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دوی کویږي نه خبر باندې وما من دابه فی الارض انشتده living moving entity زندہ متحرک حیوان زندہ متحرک حیوان فی الارض پزما کے ولا طائر یو مارغ یطیر بجناحه چی اغا علوزی بجناحه پا وزرون اخفلو الا امم امثالکم بگردا طول مخلوق د پشان ستاسو ما فرطنا فی الكتاب من شئن منگ کوتائی ندکڑ پا کتاب کی لگاؤں ثم الى ربهم یحشرون بیا پروردگار دویتا انسانان بطول جمع کورشی والذین کذبوا بآیاتنا آکسان چی تکذیب کرے دایتون زمونگا سمون کاندی و بکمون گنگیان لے فی الظلمات تیرو کی پراتڑی من یشاء اللہ سوچو غواری اللہ تعالی یضللو نو اللہ گمراہ کی و من یشاء سوچ اللہ غواری یجعلہ نوے گرزی علا صراط مستقیم پنی غلار بانے قل توتعو آیا ارائیتکم خبر را کئی مالا ان اتاکم عذاب اللہ کراش تاستا عذاب اللہ تعالی او اتتکم الساغا یا راشتاستا مرگ ساعت مانا گھنٹہ کما گھنٹہ سے کما گھنٹہ کی سرائی مری اغیر اللہ تدعونا آیا سواد اللہ نا بلچاتا آواز بکوئی ان کنتم صادقین کتا سرشتنی نا بلکہ آغا وقتا صرف اللہ تا آواز کوئی بل ایاو تدعونا بلکہ دغی اللہ تتاسو آواز کوئے فیکشف ما تدعون الیہ اللہ تعالیٰ لرے کے آغا تکلیف چی تاسو آغی طرف تا دعوت ورکوئے انشاء کا اللہ غواری وتنسونا تاسو آغا وخیر ویما تشرکون آغا معبودان چی شرکان جوڑوئے اللہ تعالیٰ سرا ولقد ارسلنا الى امم من قبلکا تاکی سرا لے گلے امونگا امتن تمخکستانا پیغمبران
فاخذناهم بالباساء ما اونول دا مخلوق بالباساء مالی فقر باندې باسا معنا مالی فقر والضراء اپ بدنی مرض باندې نو الله تعالی وای په دغه امتونو باندې ما مالی فقر راوستو اب بدنی تکالیف مې راوستل دې کې حکمت لعلهم یزرعون شاید دې الله تعالی ته وژاړي شاید دې الله تعالی ته وژاړي او ایمان راړي او په نه غلا روان شي لعلهم يتضرعون دې د پاره چې دوی الله تعالی توجاړي فلولا اذ جاءهم باسنا پس ولنا هغه وخت چې راغی دوی ته عذاب زمونږه تضرعون دوی ولې عاجزون کړه الله تعالی ته ولكن قست قلوبهم لیکن سخشو زړه دوی وزين لهم الشیطان خسته کړو دوی ته شیطان ما كانوا يعملون هغه شی چې دوی چې عمل کولو فلما نسوا کله چې دوی هیر ما آغا ذکرو به چې دای تراغه په واسطه باندې ریمایندر ورکړی شو الله تعالی په تکلیف دی لپاره راوستو چې دای اصلاح وشي چې دای سوشي اصلاح وشي د دې چې اصلاح نه وشو بلکې دای دغه شی اګنور کړ پس پښته وګرځو فتحنا عليهم ابواب كل شيء کل اپ موږ ته باندې دروازې د هر شی هر قسم نعمتونو مو ورکړ حتا اذا فرحوا تر دې پورې چې دې به کنټرول شو بما اوتو په هغه نعمتونو چې دوی ته ورکړې شو اخذناهم بغتة ما انسل دوی سدنلی فاذا هم مبلسون ناګهان دوی نا امید د هر خیر نه فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس کټ کړي شو دابر القوم الذين ظلموا هغه اخري تیر اخري لکه د هغه قوم چې ظلم کړو یعنی معنا دا چې د به خو بن الله تعالی ختم کړ د جړ نه وستل والحمد لله رب العالمین تعریف دی اللہ تعالی چې رب د مخلوقات دی قل تورته وایا ارئیتم خبر را کوي ان خذ الله سمعکم کو واغستل الله تعالی وګون استاسو وابصارکم سترګ استاسو وختم علی قلوبکم امهر لگو پزون استاسو من الہ غیر الله سوک د معبود سوا د الله نه یاتیکم به چې هغه تاسو تداشه بیا راولي انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگ منگ بیان و مثالنا ثم یصدفون او بیام دی مختاوی دا اللہ نا قل تورتا اوایا ارائیتکم خبر را کین تاکم عذاب اللہ کراشتاست عذاب دا اللہ تعالی بغتتا ناساتا بغتتا ناساتا او جارتا یا مخبمق ایکسپیکٹ کوئی تاسو چی آغا در روان دی هل یهلک الا القوم الظالمون نشی علاکول مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین او نلیگو منگا پیغمبران اللہ مبشرین مگر بشارت ورکون کے ومنذرین ایر ورکون کی نو دا اصل کی جواب دے چی دیوی چی دی پیغمبر دے چی منتی کم معجزہ وارو نو آغا معجزہ ولی دراولی نو اللہ تعالی جواب وکی چی دی پیغمبر کار معجزی خول ندی د پیغمبر ډیوټای دی دعا چې منونکو ته بشارت ورکی او نه منونکو ته ير ورکی منونکو ته څه ورکی بشارت ورکی او نه منونکو ته ير ورکی وما نرسل المرسلین ان لګو مونږ پیغمبران الله مبشرین مگر بشارت ورکونکي و منذرین يرونکي فمن امن چا چې ایمان راړ واصلح اصلاح د عمل وکړه فلا خوف علیهم نشتریر دوی باندې ولا هم يحزنون ان بدوی فکر ملکيږي والذین کسان کذبوا بآیاتنا چا غی تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه یمسهم العذاب رسیږي بدوی ته عذاب بما كانوا يفسقون په سبب د چې ودوی چې فسق او بدکرداری کوله قل تورته وایا لا اقول لكم عندي خزائن الله نو دام جواب دی دې کدا پیغمبر وې نو د باندې فقر فاقه تیری دي سبت تیری ده فقر و فاقه نا اللہ تعالی وی دا خو با دوی اعتراض کو کتا داول روی چې د خدای خزانه زمان کنټرول کړي د خدای خزانه زمان او بیا تا باندې فقر و فاقه خواري راغله دی به تا خو خدای خزانه زمان کنټرول کړي تا باندې خو لوګي تیری شي قل تورتا وایا لا اقول لكم زنوایم تاسو عندي خزائن الله چې ما خزانه د الله دی ولا عالم الغیب دغه تجارت پیښو مکی ولا سو تجارت پیشو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته برای ته خود خدای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې کې څه شک دی پیغمبر علیہ السلام وې
دې کې څه شک دی؟ نه هغه خو ټلیفونونه نو ان سٹاک ایکسچینج او نه www.com. صحیح. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی د سیریا په بازار کې نن د غنمو څه قیمت دی، د سرو سره ریټ دی، د سپینو زرو سره ریټ دی، د فلانی سره. پیغمبر اسلام ماته څه پته ده؟ هغه وی عجیب پیغمبر وایي چې پیغمبر تا ته نرخ پته نشته چې فلانی وطن کې د غنمو نن څه نرخ دی، په یمن کې نن د سرو زرو څه نرخ دی. پیغمبر اسلام ته الله تعالی وایي ته ورته وایي چې دا خو به الله تاسو ما باندې اعتراض کو چې ما ویل چې په غیب باندې عالم یم پوښیده سم ما ته بیا کما نه ویلې بیا تاسو وایي ما چې دا ور نه کړی. ولا عالم الغیب پته ولګی چې تاسو د شیخ څخه غلګلو ښه ورته شرم اخر کې ګاړه څنګه به راځي. پیغمبر اسلام ویني ما ته څه پته ده زه واښم ته تللی نه ما ته څه پته ده چې نن ریټ څه دی. ولا عالم الغیب اذن پویګم غیب باندې ولا اقول لكم. دا د دریم اعتراض جواب دی. دوی وی کده پیغمبرو ډوډۍ به خوړه، کده پیغمبرو وبېس کړي، کده پیغمبرو د باندې بغم راته، کده پیغمبرو د به ود کېده، کده پیغمبرو نه به واده کو، کده پیغمبرو به بچی پیدا کېدل. الله تعالی پیغمبر اسلام ته څه دی ته وای دا اعتراض به ال معقول کما دا وکړي چې فرشته یم خو ما چې دا ونه کړم ما ویل د انسان دا ټول د انسانیت تقاضې دي. ډوډۍ خوړل چې ژوندی انسان ډوډۍ به خوري، اوبه بس کې، کپړې به اغوندې، کور دله پکار دی، غم به در باندې راځي، خوشحالي به در باندې راځي، دا ټول څیزونه ژوند لازمه ده. ولا اقول لكم زنوایم تاسو انی ملک چې ز فرشته ما ان اتبع الا ما یوحى الی ز اتباع کوم مگر د عاشه چې ما ته وحی کول شي. قل توتوایا هل یستوی الاعمى آیا برابر دې شلون والبصیر ابینا افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه استعمالوي. وانذر به الذين ويروا دي قران باندې کسان يخافون چې غیریږي د دې خبره نه يحشرو چې جمع کولې بشي الی رب پروردگار د دوی ته لیس لهم نبی دوی لپاره من دونی بغیر د الله نه ولی پروټیکټر ولا شفیع ان شفیع شفارسی لعلهم يتقون شاید چې دوی ځان بچ کړي د شرک نه. ولا تطرد الذين امشرا ملره کوا تطرد معنا شړل مونږ شړل وای تاسو وای ورته شړل او مشړا کسان يدعون ربهم چې هغه आवाज کوي خپل پروردگار ته بالغدات الصبح والغشي بیگاین ټول اوقاتو کې کله تکلیف مو کوي کله خیر مو کوي هغه आवाज چاته کوي الله تعالی ته. یریدون اغیغواری وجهو رضامن دی دا اللہ ما غلیکان اشترتابانی من حسابیم دا حساب دوین من شین حصے وما من حسابکا اند حساب تان غلیم دوی بانی من شین حصے. تدخپل حساب ذمہ داری دی دخپل حساب ذمہ دار دی تدخپل عمل دا پارا اکاؤنٹیبلی دی دخپل عمل دا پارا. فتطردهم حتى تشري بدوي فتكون من الظالمين نشيبت الظالمان سخا وكذلك فتنا بعضهم ببعض هم دغرنگي مونږ ټسکو انسانان په یو بل باندې ليقولوا انجام کار دا الله تعالی دا وګوره اوس کوم مالدار دي خدای وای هغه ته ایمان نه ورکړه ابو جهل ولید ابن مغیرہ نضر ابن حارث ابن عامر عقبه ابن ابي معيط ابي ابن خلف امیہ جمحی خدای وای دا مالداران دي نو د ایمان نه محروم کړي چې سره مال نشته لکه بلال عمار ای غریبان الله مسور کړی دي ایمان به ور کړی دي سم دا الله تعالی دا ما ټیسټ کړی دا څه دي دا ټیسټ کړی. وکذالک دارنګ فتنا بعضهم لبعض مسلمان شیخ سے طالبان لا کرش به ورکو حوصله به ورکو لا ودا د الله تعالی ټیسټ دی وی چې چاله پیسې ډیر ورکړي دي ناغي مولان کړی دي اوی چې څوک مولان کړی نه له پیسې نه دي ورکړي. وکذالک فتنا بعضهم ببعض هم دارنګ مونږ ټسکو انسانان په یو بل باندې ليقولوا انجام کاردار چې دوی بوي اهاولای آیا دا کسان من الله علیم احسان کړي دوی باندې الله تعالی من بیننا مونږ موجود یو او دا د ایمان احسان الله دې غریبانو باندې کړی دا فقر فاقو والا الیس الله الله تعالی جواب ورکړي چې الیس الله آیا نه دی الله تعالی غالم په شکر کوونکو باندې خدای وی دی له ذکر ور کړی دی چې دا الله تعالی ته سرندر کوونکی دی هر چې تاسو یې تاسو د خپل مالدارۍ د وجه ځان ته خپل خدای وایي.
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اکل چراشتا تا او پیغمبرا کسان یؤمنون چی ایمان داری پایتون زمونگا فَقُلْنُ تَوَايَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ چه پیس تستاس پارا ستاز پارا سرے پیس سلامتی آدھا کتب ربکم لازم کرے پروردگار ستاسو غلا نفسی پسان قلبانے الرحمت رحمت نو داوز دا رحمت تفسیر دی رحمت دارے چنہو من غمل منکم سوءا چی چاق عملو کو دتاسو ایمان والاونا سوءا دبدائی بجہالت پناپو ہے ثم تاب من بعد بیائی توبہ اکرا پس دین فوراً واصلحا اصلاح دا عمل اکرا فانہو غفور رحیم نو دا اللہ تعالی بخون کے مہربان لے وکذالکا دغرنگ نفسر آیات بیانو منگا آیات ولتستبینا سبیل المجرمین دا دید پارا چو واضح شلاب دا مجرمانو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زي من لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وأنا الليل وأنا النهار فالله خير حافظه وارحمه